په کوم ورځ چې خلق رب العالمین ته ودرېږي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یوم یقوم احدهم فی رشحه الى انصاف اذنیه. دا ورځ ده وایي چې سړی به پکې په خولو کې د غوږونو پورې ډوب ولاړې د غوږونو پورې. نبی صلی الله علیه وسلم هغه وفرمایلي یو پیرې انکم تحشرون یوم القیامة حفاة عراة غرلا. تاسو به خلق جمع کیږي الله رب العالمین ته حفاة خپیاب لخپې به یې وایي عراة بربنډ به یې وایي غرلا ناسنت به یې وایي. تاسو به خپل الله ته پیش کېدلی شئ. اول تن چې هغه ته کپړې اغوستلی کېږي هغه ابراهیم علیه الصلاة والسلام وي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ الرجال والنساء سړي او ښځې ټول به د قشان بربنډ ولاړي. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایا عائشة الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. عائشې خبره ډېره سخته ده د دې نه چې څوک دې بل ته وګوري ګنې یوازې په نور کې ودرېدل نه دي بلکې خپیاب لخپیاو سرتور سر بربنډ به ولاړ یې هلته سړی. اوس په دې حالات کې څوک دې نور ته ودرېږي که نه هلته هسې دې کمیس څوک وباسي او هلته دې ورشي ودرېږي هسې دې کمیس څوک وباسي نور دې لا پرتوګ دې اغوستی خیر دی هسې دې کمیس څوک وباسي او دې نور ته دې یوه ګنټه ودرېږي. زما وروڼو ګنټې نه دي 50,000 سال 50,000 کاله دي 50,000 کاله ځان ته څه وایي. زما وروڼو یو خو یاد دا دی چې موږ انکار وکړو قیامت ته چې قیامت نشته دی او که انکار نه کوو نو ولې دغه حالات زموږ نه هېر دي ولې انسان وده کړی دی. زما وروڼو که موږ یې منو او که نه منو دا حالات موږ باندې را روان دی. زما وروڼو او بیا وګورئ د چا ژوند هلته ډېر سخت دی د چا ژوند ډېر سخت دی په قیامت کې بیا د محشر میدان کې الله فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. چا چې زما د ذکر نه اعراض کړی زما د کتاب نه اعراض کړی دی دا به تنګ ژوندي موږ به قیامت کې د محشر میدان کې ړوند راپاڅو. قال رب لم حشرتني اعما. یا الله ولې دې ړوند راپاڅولم وقد كنت بصیرا زه خو بنا وم ما خو هر څه لیدل. الله ورته وایي كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. دغه شان تا ته زما آیتونه راغلي وو زما قرآن راغلی او تا یې هېر کړي وو ته هم نن هېر کړلی شي. نن زه د سهار جمع دې لپاره پرېږدم چې ګرمي ده زما بېخوبي ده زه قرآن ته په دې وجه نه کښېنم چې یاره بېخوبي ده ګرمي ده هلته. زما وروڼو دا خو لږه بېخوبي ده چرته یوه ګنټه 2 ګنټې خو بېخوبي به څه وکړم لیکن د قیامت بېخوبي د هغې څه انتها نه ده معلومه دا یې خو بیا څه انتها نه ده معلومه. نو سړی په سخته کې بیا دومره یو حدیث کې راغلی دي چې جهنمیان به دومره ډېر وژاړي چې وایي که د هغې په اوښکو کې کښتۍ روانه کړلی شي نو هم به روانه شي او اوښکې به ختمې شي نو په اخره کې به بیا وینې را روانې شي د دې سترګو نه. دغه سختمان ولې دې وجې نه باید سلفه به ویل تهجد باره کې به هغې ویل موږ خو یو تهجد درکنار سهار مانځه ته څوک نه راپاڅېږي. سهار مانځه کې چې وګورې په حساب یو څو کسان ولاړي ټوله شپه به میچ ته شوګیر کړي د کرکټ میچ ته به شپه شوګیر کړي. سهار به زما د الله مسجد او د الله کور دا به خالي پروت دي او حی علی الصلاة حی علی الفلاح د هغې اعلان چې کېږي د هغې به څوک جواب نه ورکوي. نبای صرف ویل د تهجد باره کې ان قیام اللیل ایسر من شرب الصدید واکل الزقوم. ګوره یاد لرئ نن د شپې پاڅېدل اسان دي د دې نه چې په جهنم کې به سړی ویني زه به د زخمیانو اغس کي او زقوم ور هلته بیا خوري د هغې نه نن د شپې پاڅېدل الله ته اسان دي. ولې زما وروڼو نن دا لږه سخته به تېره کړو لږه سخته انشاءالله هلته بیا الله مو ته سولی راکړي. نو په خپله باندې اندازه ولګوئ زما وروڼو چې نن دا لږه شانته ګرمي ده موږ کمزوري خلک یو واقع د دعاګانې به وکړو د الله نه چې الله بارونه وکړي ومانې لیکن مقصود عبرت اخیستل دي چې موږ یې عبرت والو. نبی صلی الله علیه وسلم بیا فرمایلی دي یو حدیث کې راغلی امام احمد مسند کې نقل کړی دی
نبی صلی الله علیه وسلم شام طرف ته اشاره وکړه، شام طرف ته، هاونا تحشرون هاونا تحشرون هاونا تحشرون، دې طرف ته تاسو را جمع کېدلی شئ، ځکه شام زمکه دا محشر میدان دی. او څنګه را جمع کړي؟ رکبانا ومشاتا وعلى وجوهکم، څوک به په سورلو باندې سواری، څوک به پیاده رواني محشر میدان ته، څوک به په دې مخ باندې رواني، په مخونو باندې به رواني. تأتون یوم القیامة على افواهکم الفدام، تاسو به الله ته پیش کېدلی شي په ورځ د قیامت باندې، ستاسو خولې به بندې وي، خولې به بندې وي د خلکو. اول ما یعرب عن احدکم فخذه، اول چې ګویا کېږي په ورځ د قیامت باندې، اول د محشر په میدان کې د رب په مخ کې د انسان په اندامونو کې چې اول ګویا کېږي فخذه، دا ورون به ګویا کېږي، ورون دا ورون به خبرې شروع کړي اول، په ما دا کړي په ما دا کړي، بیا به ناباقي اندامونه الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وارجلهم، الله وایي نن به موږ د دې په خولو باندې مهر وهو، زموږ څه به د دې لاسونه د خپې خبرې کوي په هغه عملونو چې دوی کړي دي. زما ورونو، نن د جون جولای دا ګرمي موږ ته یاد ده، پکار ده چې په دې کې موږ د آخرت ګرمي ځان ته رایاد کړو. اوس د آخرت ګرمي خو سخت هم ده او ډېر هم ده، د دې دپاره اسباب خو شته که نه چې د هغې نه سړی ځان بچ کړي. نو نبي صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې اوه قسمه خلک ذکر کړی دی چې دا به د عرش د سوري د لاندې ناست دي، او بعضې حدیث کې نور راغلی دي. نو په ورځ د قیامت د عرش د سوري د لاندې چې دا به یخ سوری د رب العالمین عرش دی، د دې د لاندې به خوش قسمته خلک ناست دي. دا به څوک دا خوش قسمته خلک په ورځ د قیامت باندې چې د عرش د سوري د لاندې ناست دي او د دغه ګرمۍ نه بچي، دا به څوک ان شاء الله تعالی. د دې بیان به آینده جمعه کې وکړو چې کوم خلک وایي چې په ورځ د قیامت به د عرش د سوري د لاندې ناست دي. الله رب العالمین دې موږ د قیامت د ګرمۍ نه محفوظ وساتي. الله دې موږ د خپل عرش د سوري د لاندې ځای راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.